تاسو جنګ کول ایمو علاقې ته احتمال راوړي. تاسو پوهېږو نه یوې کونډې باندې بسم الله الرحمن الرحیم. نوسته ټولو علاقې مشرانو ته، علماو ته، ځوانانو ته، کوم خلک چې مو اواز واوري هغو ټول ته اسلامي طریقې سره سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو مو ناستای ډېر سنجیدګي والا ناستای دی. دې ته یو د عام نستي نظر د ما کوي چې که هغه عام خلک دي او که هغه سرکاري خلک دي، دې ته عام نظر نه دی پکار، که هغه یمو مشران دي او که هغه یمو علما دي. دغه نستي ته دی چې که عام نظر ما کوي، که هغه ځوانان دي او که هغه پوهه خلک دي او که نه پوهه خلک دي. دا نستای ډېر سنجیده نستای دی. دلته ایمو راتاک دې دپاره هم نه دی چې مو تاسو خوشحال، ایمو راتاک دې دپاره هم نه دی چې کوم خلک مو اواز اوري مو هغه خوشحال. ایمو نستای د هغې مور دپاره دی چې هغه په ساړه وخت کې په خپله یې ساړه برداشت کړی دی، خو بچه یې ساړه ته نه دی ورکړی. ایمو نستای د هغو میندو دپاره دی چې د ګرمي په موسم کې هغه ګرمي برداشت کړی دی، خو زوی ته یې سوری ورکړی دی. ایمو دا نستای د هغو میندو دپاره دی چې د غریبانۍ په وخت کې هم هغه په وږي پاتې شوی دی، خو هغه خپل بچی وږي ته نه دی ورکړی. ملګرو ایمو دا نستای ډېر سنجیده نستای دی. ایمو دا نستای د هغو پلارانو دپاره دی چې هغو د خپلو هډوکو کومه سرمایه دی هغه د خپل بچي په جوړون کې خرج کړي دي. دغه کومې مضبوطې غوښې وي، دغه کومې تندرستې غوښې وي چې دغه هډوکي سره داسې خاښ وي لکه نوک د غوښې سره خاښ دی، هغه غوښې د خپل بچي دپاره دومره خوړیندې کړې، دومره یې نرمې کړې چې نن هغه خپله د ودرېدنې قابل نه دی. زموږ نستای د هغو پلارانو دپاره دی. زموږ نستای ملګرو د هغو پیغلو خویندو دپاره دی، د پیغلو واده کړي ایمو خویندو دپاره دی چې هغه خپل میړه سره یو مزال شروع کړی دی، خو هغه میړه نه دغه حیا، نه دغه پردې، نه دغه لوپاټې، نه دغه د ټیکري خیال ساتنې په ځای باندې هغه نن داسې ځای ته لاړ دی چې هغه د خپل بچي احساس هم نه کوي، د خپل کور والا احساس هم نه کوي، هغه د مور د دادا احساس هم نه کوي. ایمو نستای دې دپاره دی. ایمو نستای دغه دپاره دی چې کوم بچي چې بېلیارې شوي دي هغه لیارې ته کړو. ایمو نستای دې دپاره دی چې کوم ورونه د مو بېلیارې شوي دي هغه لیارې ته راولو. پلار وپېژندي، مور وپېژندي، کور وپېژندي، بچی وپېژندي، معاشره وپېژندي، خلک وپېژندي، جومات وپېژندي، منبرګاه وپېژندي، انسانیت وپېژندي. او ملګرو دې خبرې احساس چونکې زه خپل کور کې چرسي نشهیي سړی نه لرم، ما والد صاحب نه ونیسئ، ما ورونو پورې، خو زه هره ورځ خپل څه وختي راپاڅېږم، یوه مور ما ته کله ته راغلي چې زما بچی ما تړلی دی، یو ځناور غوندې هغه سپینه ما نشي اخیستلی د خپل بچي دپاره. یوه مور ما ته ټلیفون کوي چې بچیه تاسو سره څه میلاوېږي، مولا دی زما کور خو میر باغ دی، ته راشه که نه، ولې بچیه نه شم درتلی. مولا جی مو دفتر عادی ساده کې دی، دفتر ته راتلی شي، ولو بچي حاضر نه شم درته. مو عادی ته څه تکلیف دی او ته دومره ژوړ یا ته دومره مشکله لرې، ما ته کور وښیه چې زه کور ته درشم، ول بچي اتیا کور ته مه ورځه. نو مولا عادی زه بیا تو مشکل څنګه حل کوم؟ نو هغه مور ما ته بیا یو قبرستان ته راوړه، قبر ته، ول بچي هلته مو قبرونه دي، تاسو هلته راشه. هلته ما یو بچی ښخ دی، شاید خلکو دا سوچ ونه لري چې دلته چی حوالې سره غلی. هغه ما ته هلته د بچي قبر ته ودرېدله، د پښتنو د معاشرې د وجې نه، د ډار د وجې نه، د خوب د وجې نه، که زه د پټان کور ته لاړ شم خلک به څه وایي، که پټان د موږ کور ته لاړ شم ما ته به خلک څه وایي.
نو هغه یادې مو ته دا ویل چې بچی مو یو ځوای دی او ورونو یا بیل کړی دی خو دغه وړه بچي دي هغه مو بیټ پسې تړلی دی او بچی په تو بشي په خدای بشي مو بچی ته څه وکړه ایمن استا ورونو داسې میاندو دپاره دی او کور مې که مو ډېر مثالونه ورکړو چوکبې ومني چوکبې نه مني ورونو مو یوه ونه یو او د ونې درې شوخه دي او څه کله تانې ته دي کوم چونجای ولګېږي چې کومه خوره پیدا کوي کوم چونجای هغې کوي نو شخونه د په دې فخر ما کوي شخونه د په دې لانجه ما کوي چې تو پوڼې رچور شي مو دور کې خاښې شوې او بل دور وایي چې نه تو نه پوڼې رچورېږي مو دور کې خښېږي او بل وایي چې نه د تو والا دور سیاره په مور سي بل وایي چې نه تو دور مو نه سیاره نیولې دی یوه ونه درې شخونه دا د په دې کې شي نو بیا د ونې تانې ته کوم چونجای لګېدلی دی یو ارزه به ضرور دا درې شخونه رچورېږي بیا ملګرو مو دا یایو ایمو به دلته ډي پي اوسه بیا نوستي انتظام بیا نوستي او ایمو اوس د واوري که معاشره نشهیو خلکو سره ښېګړه کوي که نشې سره په معاشرې کې ښېګړه رسي که معاشرې کې د نشې سره ترقي رسي نو مو حکومت ته یایو چې بلکل په چکپوسټونو باندې هره پرېږده په بارډر هره پرېږده جوماتونو کې بیا شروع کړو کلیو کې بیا شروع کړو او دا زه خپلو مشرانو ته یم او که بیا نشې کې دغه ګډز نه وي تو بچای ما کوي مو بچای کوي تو دفتر کې د ما خرڅېږي مو په کلي کې د خرڅېږي تو اثر رسوخ ځای کې د نه خرڅېږي مو بازار کې د خرڅېږي نو دا بچي هم د دو بچي دي نن که تو وخت په ډوري سړي نه صرف د ایمو تو جوماتونه منبرګاه نه ایمو تو سرکاري ځایونه همونه محفوظ نه دي موجوده دور کې تو د بجلي ستنې نه لیدلې هغه نه سامان څو تښتولی دی دغو شیانو خلکو تښتولی دی نو مو حکومت ته دا یو روان وخت کې به مو نه زیاته تو ته بیا مشکله وي نو ښه خبره ده چې دې مخنیوی دې وشو زه ټول اهلي کور مولا ته دا یم مو د پولیس سره یو د انتظامیه سره د ورورولي ماحول غواړو خو مو حق لرو چې مو د پولیس کوم ځای کې کوتاهي هغه وښیو مو حق لرو چې کوم ځای کې د انتظامیه غلطي وښیو مو حق لرو چې کوم ځای کې مو د مشر یا د علماو ذمهداري جوړېږي او هغه نه غافلی مو حق لرو چې هغه ته یې وښیو خو که په دې خبرې باندې بیا مو افسران خفه کېږي یا د مو مشران خفه کېږي دا بیا د هغو د واړه زړه اظهار کوي واړه زړه نمایندګي کوي ایمو مشرانو مو په علاقې کې چرسیان لرو خو هغو دپاره سنټر نه لرو دلته سوشل ډپارټمنټ لرو تنخواهان یا لرو فنډ یا لرو خو د ریهیبلیټیشن دپاره دغه یو سنټر نشته دی مو سوشل ویلفیر لرو خو د یتیمانو دپاره هغه سره هېڅ سوچ نه لرو مو دلته د خیر ښېګړې ډېرې ادارې لرو خو په ګراونډ باندې د هغو هېڅ نه لرو لکه څنګه په پېښور کې هغوی اپریشن وکړه ټول سرکاري خلک راکېناستو عام خلک یې راوغوښتلو ډپارټمنټ والا یې راوغوښتلو چې زه پېښور نه نشهیي سره نشهیان ختموم نو د موږ کورمې نه ټولو نه زیات خلکو نه پریڅې خاصې دي د موږ کورمې والا هلته خلک دي چې هغه سنټرې چلي و هغه نن مشر د هغو ټولو نه زیات خلک یې موږ کورمې والو ته ویل چې زه د دو پرې علاج ته تیار یم نو مو دلته بریګیډیر صاحب ته کمانډنټ صاحب ته ډي پي او صاحب ته ډي سي صاحب ته چې ته هم یو داسې میټینګ راوړه ما امید دی چې په دغو کورمېوالو کې به ته داسې خلک هسې چې تو ته به چې د 100 کسانو علاج زه پرې کوم نو هغه میاندې چې هغه خپل بچي بزو پسې تړلی دي هغه میاندې چې هغه خپل بچي په کاټو پسې تړلی دي کم از کم مو د دې قابل جوړېدل شو چې د هغو به علاج وکړو او دویمه خبره مو اخري خبره ایمو مسالې زیاتې دي مشکلات بیا زیات وي خو دوه ورونه هم چې په یو نغري کې ژوند کوي او هغه دوه ورونه هم یو بل سره نستی نه لري نو دوه ورونه هم د یوې موره د یوې پلاره هغه هم د خوشحالي او د هغه والا ژوند نشي کولی تاسو ټولو ته مې وایو کورمې حالات خلک نه خرپوي واقعي خرپوي دا تاسو ته پاتې واقعیات مو حالات خرپوي هېڅوک داسې ته تیار نه دي چې حالات خراب شي خو تاسو ته مو سوال کوو تاسو ته مرکز کې ناست یم تاسو ته زه سوال کوم مو ته که مکمل وشه زه به خپلو خلکو ته سوال وکړو او که مو ته مکمل وشه زه به هغو ته لمنې ونیسم
زه ته یقین سره یم د تاسو بارود استعمالول زموږ کورونو ته غربت راوړي. تاسو جنګ کول زموږ علاقې ته اعتماد راوړي. تاسو پوهېږئ نه یوې کونډې باندې بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. یا تاسو پوهېږئ نه زه یوه ناره لګوم، تاسو مو ته دې سره ځواب راکوئ. اتحدو اتحدو یا ایها المسلمو. ټوله یو زین پیغام دی. لبیک یا رسول الله. 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 مو تاسو یو پوهېږو نه یو مو تاسو تجربونه زده کوونه، خلک تجربونه زده کړه کوي. ورونو که کونډه کوم طرف ته هم پیدا شي هغه کونډه وي، یتیم که کوم خوا ته هم پیدا شي چا کور کې هم پیدا کړي هغه یتیم وي. ما د خپلو کونډو پښو کې چپل لیدلی دي چې هغه په شا سني جنګ کې مړ شوي، خو د هغه د چپل مخکې حساب به نه وي. نو زه تاسو ته دا یم، تاسو که په دې خوشحالېږو سره مو دلته په سنیانو کې اعتماد پیدا کړو، دا تاسو بهادري وي، نو دا تاسو بهادري نه دی. او سنی سړی که دا خبرې ته غوږ سره زه دو کې اعتماد پیدا کوم دا مو بهادري دی، نو دا بهادري نه دی. تاسو د ځمکې مسالې دي وی ورونو منځ کې تاسو تنازع دي. خو زه تاسو مشرانو ته یم، خپلو مشرانو ته یم، لهجو سره ګزاره وکړو. تاسو په سټیج ودرېږو، تاسو بیا د خپلو لهجو پاته نه لګېږي سره مو څه وایو. تاسو لهجې چې څومره نرمې وي مو حالات به نرم وي، مو خلک به نرم وي. تاسو لهجې چې څومره سختېږي مو حالات به سختېږي، مو واقعات به سختېږي. ټولو ته مو دا ریکویسټ دی چې کومه مساله هم د مذاکراتو نه علاوه بل یو حل نشته.